امتی د محمد رسول الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم. بسم الله الرحمن الرحیم. مال او رزق کې برکت لپاره داوم ضروری ده چې انسان دې د کمزورو مدد کوي. د کمزورو خلکو باندې احسان کولو سره په رزق کې برکت راځي. معذور، کونډه، یتیم، مسکین په پټه باندې مدد کول دا د رزق برکت سبب جوړیږي. حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کې دا صفت موجود و چې ضرورتمندو ضرورت په پوره کاوه او چاته به پته هم نه لګېدله. یو ځل سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ وکتل چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ځای باندې یو رجسټر پروت او پاغي کې لیکلی و چې فلان بنده معذور ده او مخې ته به یو بنده نوم لیکلی و چې هغه د هغه خدمت کوي. ټول رجسټر یې وکاته، یو ځای لیکلی و چې فلانۍ ښځه کونډه ده، بوډۍ ده او د هغې کور کې جاړو وهل دي، ریبزې او اوبو ډکول دي، مګر مخته خانې کې د خدمت کوونکي نام نه و لیکلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا وکتل نو نیت یې وکړ چې د دې خدمت په زه کوم. راتلونکې ورځې سحر نه بعد د هغې کور ته ورسېده، دروازې ته ټک ورکړ. بوډۍ پوښتنه وکړه چې څوک یې؟ ویله چې مورې زه د تا خدمت لپاره راغلی یم. هغې په جواب کې ورته چې خدمت کوونکی خو راغلی و، خدمت یې وکړ او لاړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سوچ وکړ چې سبا به سهار لمانځه نه مخکې زه راځم. نو مخکې ورځې راتلونکې ورځې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې تهجد وکړه نو سهار لمانځه نه مخکې هغې دروازې ته ورسېده چې نن به یې د دې خدمت کوم او ریبز به وهم او اوبه به ورته ډکوم. دروازه یې وروټکوله او ورته ویله چې زه د تا خدمت لپاره حاضر یم. بوډۍ جواب ورکړ چې څوک راغلی و؟ اوبه یې ډکې کړي دي او جاړو یې وواهه او لاړه. بیا دی خو حضرت عمر بن خطاب و. غیرت په داسې شیانو پکاري. مونږ غیرت په بې غیرتي کې کوو. ویله چې زه ګورم چې دا کوم سړی ده. راتلونکې ورځې ماخوستن مونځ یې چې وکړ په لارې کې پټ کېناست. چې کله شپه مکمله شوه، یعنی مکملوالي نه مطلب چې ښه تیاره شوه، تورتم شو، یو سړی ده ورو ورو قدمونه اخلي او د هغې بوډۍ دروازې طرف ته روان ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ودرېده او ویې ده راواکس او ورته ویله من انت، څوک یې؟ نو پوښتنې باندې جواب ورکړ چې امیر المؤمنین ابوبکر صدیق. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پوښتنه وکړه امیر المؤمنین چېرته روان یې؟ ویې فرمیله چې دا بوډۍ خدمت دپاره ځم او ما خپل نام په رجسټر کې لیکل مناسب نه ګڼل، دې له وجې نه تا ته هغه نام والا خانه خالی نظر باندې راغله او د دې بوډۍ خدمت خو زه شپې کوم، شپې راشم، ریبز ووایم او دارنګې اوبه یې ډکې کړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې امیر المؤمنین په خپو کې خو کېړۍ هم نشته، پوښتنه یې وکړه امیر المؤمنین شپې په دې کوڅو کې، په دې چولو کې
ته کېړې دې هم نه دي په خپو. امیر المؤمنین جواب ورکړي چې زه کېړې ځکه نه اغوندم چې د ما د کېړیو آواز د چا په خوب کې خلل نه واچي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به داسې په پټه نیکۍ کولې چې په ښي لاس په صدقه کوله، ګس لاس ته به پته هم نه لګېده. نو تاسو مونږ ته هم پکار دی چې غربا او مساکینو چې خدمت کوو، صدقه او خیرات کوو، نو په پټه ورکول پکار دي او دا چاته ویل هم نه دی پکار. عامه صدقه، نفلی صدقه، اړوس پړوس هغې پوښتنه کول پکار وي، خبرګیري کولې پکار وي چې څوک وږي تږي خو نه دي ویده شوي. الله تبارک و تعالی دې تاسو مونږ ته عمل کولو توفیق ور نصیب کړي.